قالت نوی دی بی بی مریمی انی بیشکد چیم اعوذ پنانی سم بالرحمن پا اللہ تعالی سراب من کا د شرستانا ان کنت تقیا کچرتیت تابدار دا اللہ تعالی. محترمو ما قبل آیت کی د جبریل علیہ السلام د بی بی مریم څخه دراتلو هغه کیفیت ذکر شو چې جبریل علیہ السلام په انسانی شکل کې چې کله دی بی بی مریم ولیدو چې یو انسان دی او دا انسان زما طرف ته را روان دی یا زما طرف ته توجه ده نو د بی بی مریم په زړه کې چې کوم نه هغه یو شک پیدا شو چې ګینې دغه انسان چې راغلی دی دی ما ته تکلیف را رسوي دی ما ته د شر د را رسولو په اراده باندې راغلی دی نو هغه د بی بی مریم هغه د الله تعالی په ذات باندې چې کوم اعتماد هغه په خپل ځای باندې خو لیکن دقه دی کې بی بی مریم چې کوم دا اگر چې د حضرت عیسی علیه السلام والده ده عبادت گزاره ده خو که چرته بی بی مریم هم اله وی نو دې ته به پته وه چې دا جبریل دا فرشته ده دا انسان نه دی او دا ما ته تکلیف را رسول نه دی راغلی نو معلومه دا شوه چې بی بی مریم چې کوم دی دا انسان دی او انسان معبود نشي کیدی ښه انسان کمزور دی انسان چې په ده باندې غفلت راځي انسان د جملو حالاتو نه خبردار نشي کیدی ښه د جملو حالاتو نه خبردار نشي کیدی نو بی بی مریم هغه چې کله دا حضرت جبریل علیه السلام په انسانی شکل کې ولیدو ځکه علما لیکي وایي اکثر چې به جبریل امین پیغمبر علیه السلام ته به وحی راړه نو د وحی دپاره پنځه کیفیاتو بخاري شریف کې حدیث دی ښه بخاري شریف کې حدیث دی چې پنځه کیفیات به و چې د دقې په ذریعې سره به الله خپل پاک محبوب پیغمبر ته وحی به یې رالیږله نو په هغې کې یو کیفیت پیدا و چې الله تعالی به فرشته راولیږله نو دقه فرشته به په انساني شکل کې متشکله شوه جبریل امین اکثر به د پیغمبر علیه السلام د صحابي د حضرت دحیة الکلبی په شکل باندې به راتلو په صحابه کرامو کې دا دحیة الکلبی ډېر ښایسته و ښه ډېر زیات د حسن او د جمال مالک و ځکه علما لیکي وایي چې کله د دواړو جهان مبارک سردار د بادشاهانو ته کله خطوط لیږل نو د روم دپاره د الله پیغمبر حضرت دحیة الکلبی چې کوم نه هغه دی منتخب کو ځکه دله الله ډېر حسن ورکړو نو چې د روم خلق ده ته وګوري که نه نو هغه خپل حسن هغه خپل ښایست هغه به ترې نه هیر شي چې ګینې سره دا حسن او جمال کې دی موږ ته نه رارسي نو حضرت دحیة الکلبی د ده په شکل باندې به اکثر چې کوم نه هغه جبریل امین به راته وحی به یې راړه نو پیغمبر ته به هم په انساني شکل کې راته خو پہچان الله تعالی به پیغمبر ته ورکړی چې دا جبریل دی لکه حدیث مشکات شریف کې حدیث جبریل کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي موږ د رسول الله مبارک په مجلس کې ناست وو په یو ناشنا سړی چې کوم نه هغه رالی او د رسول الله مبارک سره د دواړو جهانو د مبارک سردار مخې ته کېناستو داسې یو انسانو شدید بیاض الثیاب چې څه چلو تک سپینې کپړې وې ښه و شدید سواد الشعر او ډېر تک تور ویښتې وو تک تور ویښتې وو لا یرا علیه اثر السفر د سفر څه آثار پې هم نه ښکارېدل خو د مزې خبره دا وه چې په مونږ کې چا پېژنده هم نه ښه په مونږ کې چا پېژنده هم نه وی سوال جواب چې وشو پیغمبر علیه السلام چې کله دا سړی رخصت شو وی ما ته وی چې یا عمر تاسو ته پته ده چې دا څوک وی ما ورته وی چې الله ورسوله اعلم رسول الله مبارک ورته وی دا جبریل راغلی او تاسو ته
تاسو ته د دین او بیا د سوال کولو هغه طریقه خوله تاسو ته تعلیم د دین درکو نو بهرحال جبریل امین چې به اکثر راته نو دا به په شکل انساني باندې راته ښه ځکه په دنیا کې د انسان دا چې کومې سترګې دي که نه دا فرشته په خپل اصل شکل باندې نشي لیدی ښه د دواړو جهانو مبارک سردار په ټول ژوند کې کتابونه لیکي وایي صرف 2 ځله یې چې کوم نن هغه جبریل امین په خپل اصل شکل باندې لیدلی دی څو ځله 2 ځله یو په هغه ځل باندې چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار معراج ته تشریف وړو نو په هغه شپه په خپل اصل شکل لیدلی او دویم ړومبي ځل باندې چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ړومبی وحی راړه که نه او کله د دواړو جهان مبارک سردار د غار حرا نه را روان دی د غار حرا نه راځي دو بیبي خدیجة الکبرا کور ته راځي وایي په دقیقې کې رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي جبریل امین د دې ځمکې او د آسمان په مابین کې په خلا کې یو کرسی و په هغې باندې جلوه افروز دی ښه په دغه یې په خپل اصل شکل کې لیدلی دی ٹھیک شوه نو چې پیغمبر علیه صلات والسلام څخه څلیري زره ځله راغلی دی او صرف 2 ځله په خپل اصل شکل باندې لیدلی دی نو بهرحال د فرشتې په خپل اصل شکل باندې لیدل دا د انسان د بس خبره نه ده انسان فرشته په خپل اصل شکل باندې نشي لیدی ښه ٹھیک شوه نو بیبي مریم څخه هم په انساني شکل کې راته نو چې په انساني شکل کې راته نو د بیبي مریم چونکې یو پاک دامنه زنانه وه یو پاک دامنه بیبي وه نو پاک دامنه بیبي د خپل عزت د حفاظت ډېر فکرمند دی ښه ډېر فکرمند دی چې زما عزت ته محفوظ دی اگر چې په نن دور کې زنانه کوشش دا کوي چې څوک په راکینچ کوم ښه څوک په ځان ته رامایله کوم نو کله څه کوي کله چې کم نن هغه لباس داسې جوړوي کله چې کم نن د هغې هغه ګرځېدل داسې جوړوي کله پیدار هغه مختلف قسم د اټریکشن هغه اسباب استعمالی ښه ځکه خو رسول الله مبارک ارشاد فرمایي النساء خبائل الشیطان دا ښځې چې کم دي که نه دا د شیطان جالونه دي په دې باندې شیطان ګوره ښکار کوي نو اکثر که ستاسو خیالي ډېر خلق چې کم هغه چې کله د خوړ ته یا سین ته د میانو ښکار لذي نو ځان سره جال وړي که نه ځان سره جال وړي نو په دغه جال کې څه کوي چې کله په کوم ځای کې ور وغورځئ نو په هغه ځای کې چې کوم چېرته مایع د دې جال لاندې رالی که نه نو بس پکې باندی نو دقه شیطان هم چې دقه جال یې په چا ور وغورځو نو بچ کېدل ترې ډېر ګران دي ښه دغه جال ګوره ډېر عظیم الشان او دا یو د شیطان داسې غشی دی که نه چې د دغه غشی چرې خطا نه ځي چې په چای استعمال کړو نو بس څه بس خبره بل شان کېږي بیا ښه خبره مو دین ته راله خو نو بهرحال پاک دامنه زنانه چې هغه د خپل عزت ډېر خیال ساتي د خپل ځان چې کم نن هغه ډېر کوشش کوي چې په ما د چا نظر ونه لګي په ما د چا نظر ونه لګي زما د بدن چې کوم حسن و جمال دی په دې باندې د چا نظر ونه لګي او بیا دغه خدا ده روایاتو کې راځي کتابونه لیکلي دي وایي د زنانو دا آواز چې کوم دی که نه دا آواز هم عورت دی دغه آواز به خپل بل سړو پردو نارینهو ته نه اورئ ښه دا آواز عورت دی پوهیږئ نو چې د خپل آواز حفاظت پې ضروري دی نو بیا د نور هغه حسن و جمال ښکاره کول خو د هغې حفاظت په طریق اولا سره ضروري دی که نه شریعت وایي لکه ما درته مخکې م ویلي وو که چېرته یو سړی چې کوم نن هغه دروازې له راشي دروازه وړوئ نو لومبی خو زنانو له پکار دا دي چې اړو جواب دې نه ورکوي یو ځل یې وډبوله غږ دې نه کوي په دویم ځل یې وډبوله غږ دې نه کوي خو که یو سړی سي هغه ډېر بې حیایي بس انښتی زینه او بس درزه درزه او درزه 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 نو بس بیا خامخا بیا پکار دا ده چې دغه زنانه دی ولا هغه کرخته لهجه دې استعمالوي سخت الفاظ دې وایي ښه په غوسه کې غوسه کې دی چې کم نن هغه جواب ورکوي ښه پوهېږئ داسې دی نرمه لهجه دې نه استعمالوي ځکه څه دی که چېرته نرمه لهجه کې خبرې کوي که نه نو څه چل به د دغه مخاطب په زړه کې هغه تمه پیدا کېږي د دغه مخاطب دا چې کوم آواز اوري نو شیطان د ده په زړه کې وسوسه پیدا کوي نو بهرحال په مصیبت کې به اخته شي نو شریعت وایي چې ښه سخته لهجه دې استعمالوي لومبی خو
دغه سړي له پکار دا دي بس یو ځل دې دروازه وډبوله انتظار وکړه که بیا څوک رانل په دویم ځل باندې وډبو او که بیا هم څوک رانلل خو ده که نه او که نه ډېر ضرورت وي اشد ضرورت وي نو 3 ځله وډبو بس بیا خو د دریم ځل نه سیوا بلکل چې کم نن هغه بیا دغه نه دی پکار بعضې خو داسې چې اونخلي نو بس ته وایي دا دروازه راغورځوي دروازه راغورځوي نو بس هغه ډېر چې کم نن هغه چې دقسې وي که نه یو ډیډ شانتي هغه له بیا پکار دا دي چې سخته لهجه ورته استعمال کړو هغه سخته لهجه داسې چې دی د بلې خبرې جرأت نه کوي بلې خبرې جرأت نه کوي څنګه چې بلکل چې هغې کې هغه سختۍ هغه انتها چې دا سړی په دغه الفاظو کې هغه سختي محسوس کړي داسې نه چې ته ورته وایي چې څوک یې اوس دغه چې کله دغه په نرم انداز کې دې ورته ووایي نو هغه خو خامخا په زړه کې به وایي چې یاره سړی څه ناڅه چې کوم نه هغه نرمي پکې شته هغه به ورته وایي چې ښه چېرته تللی دی دا به ورته وایي چې پته نشته نو نو بیا هغه به دریم تپوس کوي څه ټایم به راځي نو به خامخا چې کوم نه هغه نو بهرحال چې کله په سخته لهجه کې جواب ورکړه چې نشته کور څوک نو زما په خیاله سړی به بیا دویم سوال جواب نه کوي دی به دویم سوال د کت که چېرته د سره به غم دی که دویم سوال جواب کو بس یاره چېرته غزار را باندې ولکي نو بهرحال شریعت وایي د زنانه آواز هم چې کوم نه هغه دا عورت دی دا آواز به یې ښکته ساتي دا آواز به ښکته ساتي د دغه کې آواز حفاظت پې ضروري دی نو بهرحال زنانه وله پکار دا دي چې د خپل آواز د ښکته ساتي د خپل آواز د حفاظت کوي د خپلې پردې د اهتمام کوي د خپل بدن د حفاظت ته کوي چېرته د نامحرم نظر پې ونه لګي خبره مو دین تراله نو بهرحال دغه د پاک دامنو زنانو هغه طریقې د اوسنۍ خو سره مولانا بجلیګر صاحب به وي دا اوسنۍ څه دي دا خو وي خرې دي په دې بازارونو کې دغسې ګرځي پوهېږئ نو بهرحال بهترینه طریقه دا ده چې لغونته کې د دې زنانو لږ خیال کوئ لږ آواز وله ورکوئ ځکه ناقصات العقل لی که نه ناقصات العقل لی په نه خبره باندې دی چې کوم نه هغه په بل طرف ته وروړي ما درته مخکې واقعه ویلې وه یو ځلې یو دغه یو عالم نو هغه څه کول هغه خبره کوله کور کې ناست و والدې سره ناست و نو وی لعنت دی او په ټولو زنانه دي په ټولو ښځو دي وی مورې وی نه بچې په ما نه وی زه خو داسې نه یم وی ښه بس ټیک ته صاحب چاته طالب علم چې کوم نه هغه یې څه کړو هغه له لغونته کې لالچ مالچ ورکړه چې هلکه ته وګوره هغه به کور ته چې کوم نه هغه ډېر ته راته نو د دغه کې مولوي صاحب هغه والده چې کومه وه هغه د دغه کې طالب علم په دې جال کې پساو شوه دې طالب علم په دې جال کې پساو شوه نو څه چل کوي هغه طالب علم د استاد ته وایي چې استاد جي کار خو داسې وشو وی ښه نو چې کله ماښام شو که نه نو دا چې کومه بوډۍ وه دا د طالب علم ته وایي چې طالبه بس تا سره خو چې کوم نه هغه تلو ته تیار یم نو وی بس هغه طالب به ته وایي چې بس تیاره اوسېږه استاد جي ته سوال جواب وکړه چې صاحب دغسې کار دی ته به چې کوم نه هغه په دغه عین ټایم باندې به ته کور ته دی هغه چې راغلی او د والدې د خپل زوی ته وکتل او دا پنډوکې د والدې په لاس کې نیسلی دی که نه نو د مولوي صاحب دغه د مور ته وایي مورې په ټولو زنانو د لعنت وي وی د مور ورته وي اول دې په بای نو بهرحال عرض مې دا کو چې زنانه ناقصات العقل دي ډېر زیات چې کوم نه هغه په نه خبره باندې بس دوکه کېږي ډېر په نه څه خبره باندې دوکه کېږي نو لږ به د دی باندې به چې کوم نه هغه لږ خیال ساتو صحیح شوه نو بهرحال سره دا جبریل امین چې راغلی نو بیبي مریم چې کوم نه هغه د چونکې پرده داره وه
نو پردهدار زنانه پخوا د مشرانو ته به یادي چې کله نارینه به وله مخې له رالی زنانه به چې کمدن هغه د دیوال سره یو سایډ ته به ودرېده یو سایډ ته به ودرېده داسې د دیوال سره به ځان ور جوخ کو اوس خو چې په لاره دی نو اوږه دله را خلاصوي ښه اوس خو به ته ځان بچ کې که ته ځان نه بچ کې خو بس پوهېږئ نو بهرحال عرض مې دا کو چې د پرده په نن دور کې زما په خیال چې انسان ته پردهداره حیاداره او دینداره او پاکدامنه زنانه میلاو شوه دی د شکر ادا کوي ښه په نن دور کې دا ډېر په قسمت میلاویږي نو بهرحال دې سړي ته دې الله رحم وکړي ښه جي قالت نووی دی بیبی مریم انی بشکد چیم اعوذ بالرحمن پنانی سم پر رحمان سرا پا اللہ تعالی سرا د شر ستانا ستا د شرنا منکا ستا د شرنا ستا د کچرتا ما ته د شر در رسولو په اراده باندې راغلی کنه نو ستا د شر نه پنانی سم په الله سره علما لیکي وایي انسان له پکار دا دی چې په هر حال کې په ده باندې چې څوم سخت او تکلیف راځي نو دی د الله تعالی پناه حاصله کړي د الله تعالی پناه چې کومه ده هغه د دنیا د ټولو څیزونو نه زیات هم هغه مضبوطه رخه مولانا صاحب یق صاحب چې کوم دی د شاه منصور الله تعالی دې وله عمر کې برکت واچوي یو ځلې هغه کې تقریر کې وی ما ته چا وی چې ځان سره ټوپک مار نه ګرځې لکه خلق چې کوم نه هغه لګیا دي نن خو یو پیشن جوړ شوی دی یعنې یو پیشن جوړ شوی دی وی خامخا څوک درته نقصان راونه رسوي هغه ورته وی چې کله ټوپک مار وساتم وی بیا به مې اعتماد په هغې باندې د الله تعالی په ذات چې مې کوم اعتماد دی د الله تعالی چې کومه پناه ده د هغې باندې به مې بیا یقین دومره نه وي وی اوس مې د الله په ذات باندې اعتماد دی الله مې ساتي ښه نو لهذا زما په خیال د ټوپکبار نه مضبوط او د هر څه نه زیات طاقتور چې کوم ده دا د الله پناه ده بس د الله تعالی نه پناه غواړئ نو هر څه نه به مو ساتي نو چې کوم الله حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې ساتلی شي دغه که الله ستا چې کوم نه حفاظت نشي کولی کوم الله چې حضرت یونس علیه السلام د مۍ په ګیډه کې ساتي دغه الله به ستا حفاظت نه کوي کوم الله چې د 313 مسلمانانو بې سر و سامان د هغې امداد کوي د هغې حفاظت کوي نو ستا به نه کوي چې کوم الله د حضرت نوح علیه السلام په طوفان کې د هغې 82 کسانو حفاظت کوي نو ستا به نه کوي خو لیکن د الله تعالی په ذات یقین پکار دی یقین پکار دی او چې کله مو د الله په ذات باندې یقین وي که نه د اسبابو بلکل یره به مو پړه کینی او چې د اسبابو یره مو پړه کینی که نه دغه کمال توکل دی صحیح شوه کم دی اعوذ بالرحمن پنانی سم پر رحمان سرا من کد شرستانا ان کنتا کچرتیت تقیا پرهیزگار یریدون که د الله تعالی نه نو که د الله نه یریږي دا کار به نه کوې که د الله نه یریږي که نه زما خواته به نه راځي نو علما کرام لیکي وایي هر دې کې یو قانون مخې ته ذکر شو چې د انسان د هر ګناه د کار نه د روکتام دپاره یو سبب دی د الله یره نور تاسو ګورئ په دنیا کې مختلف قسم سزاګانې موجود دي چاته چې کم نن هغه سره 25 کاله قید دی د چا چې کم نن هغه 15 کاله د چا چې کم نن هغه 13 کاله د هغې نه بعد د دغه جرایمو دا چې کومه ریشو ده که نه د رسته راځه سیوا کېږي رسته راځه سیوا کېږي د دې کنټرول کولو دپاره یو شی ضروري دی هغه د الله یره د الله یره چې د کم انسان پړه کې راله که نه هغه به چرې چې کم نن هغه د ګناه طرف ته قدم نه اخلي د هغه پړه کې به د ګناه اراده نه راځي هغه دماغ به د ګناه متعلق سوچ نه کوي خو چې پړه کې د الله یری او چې پړه کې د الله یره نی هغه په قانون نشي را کنټرول کولی هغه په سزا نشي را کنټرول کولی ځکه اکثر په دې سکول کې چې کوم استاد ماشومان ډېر ووایي که نه نو بعضې ماشوم پکې داسې چې هغه کلک شي هغه له بیا چې څومره سزا ورکوي نو هغه له مزه ورکوي ښه چې څومره وله سزا ورکوي نو مزه ورکوي نو بهرحال سره په سزا او په قانون باندې
دا شی نشي کنټرول کولی. د هغې دپاره بنیاد دا ده چې د الله یره پکار ده، او چې د الله یره پکې راله هر څه به ټیک شي. ښه د کترې چې په کم انسان کې د الله یره راله، دی به قتل نه کوي، دی به غلا نه کوي، دی به زنا نه کوي، دی به پردی مال نه خوري، دی به مسلمان ته نقصان نه رسوي، دی به غیبت نه کوي، دی به چغلۍ نه کوي، دی به تنهایۍ کې هم ناست وي که نه، دی به داسې غلط سوچ نه کوي، تصور به هم چې کم نن هغه د ټیک وي. خو چې د الله یره وي، د الله یره وي، خو د الله تعالی یره چې کم ده که نه، الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي. نو او چې د الله یره یو انسان ته د کمال درجې نه حاصله شوه، دغه یو لوی دولت دی. ښه الله تعالی دې زموږ په زړونو کې خپله یره پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. مولاي کریم دا مونږ چې په کوم مجلس کې ناست یو، الله په دې مجلس ته چې راغلی یو ستا په توفیق باندې، ستا په فضل باندې راغلی یو. الله زمونږ دا ناسته قبوله کړه. الہ العالمین همدقسې چې څنګه د راته نن د مجلس ته د حاضرۍ توفیق را کړی دی، الله همدقه رنګې د ژوند په هر موړ کې الله موږ د خپل رضا په کارونو کې مصروف وساته. الله د بد عملو او د ګناه د کار نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. پروردګار علم زموږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړه. الله د چین او د سکون د اطمینان زندگی راته نصیب کړه. الہ العالمین نن خلقو ته سکون نشته، اطمینان نشته. الله مونږ ټولو ته په دې دین کې او د خپل ایمان باندې او په دې خپله زندګۍ کې سکون را نصیب کړه. الہ العالمین د هر قسم آفتونو نه، د زلزلو نه، د سیلابونو نه، د ناګهاني مرګونو نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. الله تعالی زموږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته. د بې عزتۍ نه، بې شرمۍ نه، بې پردګۍ نه، بې حیایۍ نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. د حیا، د عفت، د تقوا زندگی راته نصیب کا. الله څومره مسلمانان بیماران دي تمامو ته صحت ورکا. الله د بیمارانو د پاره د خپل کور اوبه او د خپل خپلې لاړې دارو کا. الله بې اولادو ته اولاد ورکا. د چا نارینه اولاد نی، نارینه اولاد ورته ورکا. د چا زنانه اولاد نی، زنانه اولاد ورته ورکا. د چا اولاد د والدینو نه فرمان دی، د والدینو فرمان برداري جوړ کا. الله څومره مسلمانان بې رشتې دي، نیک او دینداره رشتې ورته نصیب کا. الله چې چاته دې رشتې ورکړي دا رشتې ورته کامیابې کا. په دې رشتو کې ورته الفتونه، محبتونه پیدا کا. الله د مسلمانانو کورونه په اتفاق او په اتحاد باندې آباد کا. د مسلمانانو کورونه دشمنۍ، تربګنۍ، بعضونه، عداوتونه، کینې الله تعالی دا په محبتونو، په دوستو باندې بدلې کا. الله بې روزګارو ته روزګارونه ورکا. الله چې چاته د روزګار او کاروبار ورکړی دی الله ترقي او برکتونه پکې ورته نصیب کا. الہ العالمین دغه روزګار او کاروبار د دنیا او د آخرت ته کامیابۍ سبب وله وګرځو. بې کورو ته بهترین فراحه کورونه ورکه. د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا. ضرورتمندو ضروریات د خپلو غیبو خزانو نه برابر کا. الله څومره مسلمانان په مصیبتونو کې مبتلا دي، په پریشانو کې راګیر دي. الله مصیبتونو نه اخلاص کا. الله پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدلې کا. الله تعالی څومره مسافر دي تمامو ته په سفر کې خیر کا. الله ته حفاظت وکا. الله په خیر او عافیت په خوشحالو سره د ډیر مال دولت خپلو کورونو ته په وخت مقرر په امن امان سره راورسولی کا. الله تعالی څومره مسلمانان بې ګناه په جیلونو کې په قید و بند کې مبتلا دي، د رهایي اسباب ورته مهیا کا. الله زموږ د ټولو د حرمینو شریفینو زیارتونه بار بار نصیب کا. د مقبول حجونو او د عمرو په سعادتونو باندې مو سرفراده کا. الہ العالمین څومره مسلمانان په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللي دي الله د تمامو درجې بلندې کا. الله د تمامو په قبرونو انوارات او برکات نازل کا. د آخرت تمام منزلونه ورته آسان کا. الله مونږ سره د خپل مرګ فکر پیدا کا. د مرګ د تیاری توفیق را نصیب کا. الہ العالمین دنیا پسې لګېدلي یو الله مونږ د دنیا طالبان مه جوړو. الله تعالی مونږ ته د آخرت ته تیاری توفیق راکا. الله تعالی زمونږ چې کومه باقي زندگی ده
الله د اسلام او د قرآن د تعلیماتو مطابق راته دغه زندګۍ تیرولو توفیق راکا. الله تعالی د خپل نافرمانۍ نه د فسق او د فجور نه الله مونږ ټول وساته. الله تعالی مونږ ټول چې کله د دنیا نه رخصتیږو الله داسې مرګ راته راوله چې ته رانه رضایې د چا حق را باندې او سره د ایمانه د دنیا نه ځو الله داسې مرګ هم نصیب کا. الله د بېعزتۍ د ژوند نه د بېعزتۍ د مرګ نه الله مونږ ټول وساته. الہ العالمین مونږ ټولو ته خپل رحمتونه متوجه کا. الله دا مجلس کې څومره ملګري ناست دي یا بهر اورېدونکي دي الله زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایه. الله تعالی د دنیا او د آخرت په عزتونو باندې سرفراده کا. د دې په رزق کې په عمر کې په اولاد په صلاحیتونو په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا. د انبیاو د شهداو د صدیقینو د صالحینو ګاونډګري ورته په جنت کې نصیب کا. الله تعالی مونږ ته چې چا هم د دعا دپاره ویلي دي یا یې زمونږ دې ملګرو ته د دعا دپاره ویلي دي د تمامو جایز دعاګانې قبولې کا. د تمامو جایز تمناګانې پوره کا. د تمامو جایز ضرورتونه د خپلو غیبو خزانونه برابر کا. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. الله تعالی زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.